جی مین د کور چې کومه دروازه ده د هغه ده. اوس به مونږ کور ته ننوځو، کور ته دنده کېږو. دا ګوره دا کور جوړ دی، به ډېر ښکلی دا ګوره بوټي بالکل مین روډ دی. کوم چې تاسو ته ښکارېږي ګوره دا ګاډی پې لاړ ټیک شوه. دا بالکل مین روډ دی، دا تللی دی پېښور ته، اسلام آباد ته، بونیر ته، مردان. دا بالکل مین روډ دی. په دې مین روډ واقعیا ډېر زبردست لوکیشن باندې ډېر ښایسته. که دې اړخ ته مونږ وګورو ډېر لویه خواري شوې ده. تاسو دا کتلی شئ، زه تاسو ته د دې ټول هر څه ښیم. موږ وګورو دې اړخ ته ګورم مخامخ چې تاته څومره آبادي ښکارېږي. دا مین پورن آبادي ده. مین زموږ چې پورن کم ښار دی شهر دا ضلع شانګله ده. شانګله چې دا کم دایره ده یا کور دی د دې ټوله رقبه څو ده، څومره ځای دی دا؟ 1 کنال کې دا کور جوړ دی. ټیک شوه. لاره یې خپله ده. ټیک شوه. لار د دې څو فوټه ده؟ 6 فوټه. او د دې د اوبو سیستم دی کوی به کې خپل خاجي خاجي او خپل اوبه راغلي. ټیک شوه، صحیح شوه. اوس قیمت د دې سره بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي. زه یم استاد کور بشر الله. پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو دې ټایم کې زه بالکل چې زمونږ کوم بین علاقه د پورن د هغې نه په 2 کیلومتره فاصله کې ولاړ یم چې کوټکۍ ورته وایي. دا یو ډېره ښایسته علاقه ده، ډېر ښکلی ځای دی. دلته زموږ یو ملګري ډېر ښایسته ښکلی کور جوړ کړی دی. او هغه کور چې د هغه اوس خرڅوي، دغه کور د پورن نه په 2 کیلومتره فاصله کې واقع دی. نور د دې ګیا چاپېره لوکیشن څنګه دی، کور څنګه دی، کمرې څنګه دي، دیره ورسره څنګه ده، لار څنګه ده، قیمت یې څومره دی، او مطلب د دې ځای نه تاڼه څومره فاصله کې ده، د دې ځای نه سردریاب هوټل څومره فاصله کې دی، دا مین روډ باندې دی. دا ټولې خبرې به انشاءالله تعالی ویډیو کې درسره شیر کوم. قیمت څومره دی راځئ موږ سره د کور لوکیشن وګورئ، د کور ډیکوریشن چې څنګه ښکلی کور هغه جوړ کړی دی. بالکل مین روډ دی. کوم چې تاسو ته ښکارېږي ګوره دا ګاډی پې لاړ ټیک شوه. دا بالکل مین روډ دی. دا تللی دی پېښور ته، اسلام آباد ته، بونیر ته، مردان. دا بالکل مین روډ دی. په دې مین روډ واقعیا ډېر زبردست لوکیشن باندې ډېر ښایسته. که دې اړخ ته مونږ وګورو یو ډېر ښکلی زبردست دا پورې نږدې ورسره بالکل په میټرو په حساب کې ورسره های سکول دی. دا پرایمري ورسره هم ټچ ته تاسو کتلی شئ. د مین روډ نه تاسو چې کله راشئ دا روډ راکوز شوی دی ښه ښکلی مزیدار. تاسو سره ګاډی دی، ټوډي دی، موټرسایکل دی، هر څه دی. هغه تاسو دیرې ته دنده بوتلی شئ. ټیک شوه. تاسو مطلب دا دی چې دا ګیټ په کراس کوئ او دننه به راشئ. ګوره یاد ساتئ دا ښه بهترین غټه دایره. ټیک شوه. ډېر لویه خواري شوې ده. تاسو دا کتلی شئ. زه تاسو ته د دې ټول هر څه ښیم. ګوره دا وګوره ښه بهترین ټایل لګېدلی، ماربل دی. خوا دې اړخ ته دا ګوره دا د دیرې سره ټچ خپل واشروم. ټیک شوه. دا واشروم دی د دیرې خپل. ټیک شوه. بهترین. او د دې سره سره دا د دیرې ایریا کلاو بهترین. دا حال مېلمنو دپاره وګوره. ټیک شوه جي. بهترین روشندانونه. دا غټ حال دی جي، ښه کلاو، ښه مزیدار. دا دیرې لوکیشن دی. او لوکیشن زه تاسو ته ښیم چې دا واقعیا څومره به بهترین علاقه دی، څومره بهترین ځای دی. که دا موږ وګورو دې اړخ ته ګورم مخامخ چې تاته څومره آبادي ښکارېږي. دا مین پورن آبادي ده. مین زموږ چې پورن کم ښار دی شهر دا ضلع شانګله ده. شانګله کې ډسټرکټ شانګله کې دا تحصیلي پورن چې دی دا د ټولو نه غټ مرکزي بازار ګڼلی شي. دا زموږ شهر پورن آبادي تاسو ته ښکارېږي. ګوره زه بیا لږه راځوم کومه دا د پورن آبادي ده. ټیک شوه جي. دا 2 کیلومتره فاصله به زیاته نه ده. ټیک شوه. دا مخامخ چې ته ښکاري دا پبلک هیلث دفتر دی. دې سره څنګ کې دا مخامخ آبادي چې ښکاري دا سردریاب هوټل دی. دا سره بالکل ټچ دی خوا کې ده. ټیک شوه. مین روډ کوم چې پېښور اسلام آباد ته ځي. ټیک شوه جي. او اوس به تاسو ته کور هم ښیو. دا خو دیرې لوکیشن شو، ډېر ښکلی دغه باندې جوړ دی. نو دا چې کومه لار کوشي ده دا که ته کور ته کوشي ده، خو موږ د کور چې کومه خپله لار ده موږ په هغې لاړ شو او په دې به راوخېږو. تاسو ته به اندازه ولګي. جی مین د کور چې کومه دروازه ده د هغه ده. اوس به مونږ کور ته ننوځو، کور ته دنده کېږو. دا ګوره دا کور جوړ دی، به ډېر ښکلی. دا ګوره بوټي موټي او مطلب دا دی چې ډېره لویه خواري شوې ده. تورو ناول دا کچن دی. ټیک شوه جي. دا د دې کور کچن دی. کچن ټیک شوه. او کچن سره دا ګوره لاندې انډرګراوند د ګرمۍ دپاره هم یو ډېر بهترین ځای په دې کې تاسو نه مطلب دا دی چې په ګرمۍ کې هم ځان له پکې کېناستی شئ. ګودام دپاره لرګي مرګي یخوا دی خوا
ډېر زبردست ټیک شوه دا به یخ هم ډېره زیاته وي یخه ټیک شوه جي دا وګوره بوټي موټي په یو ډېر ښکلی ښه مالټې دې تاسو شو کولی دا مالټې ته شو کولی شي دي جي ټیک شوه جي دا چې ما تاسو ته کومه خبره کړو دا ګوره دیرې ته لار ختلې ده ټیک شوه بره او دا کمرې دي دا یو کمره تقریبا څومره به وي دا دوه کمرې لږې وړې دي دوه ډېرې غټې دي بیا ښه ټیک شو جي راځئ ټیک شوه جي ګوره تاسو دا مین ګیټ نه څنګه راشئ ګورئ دا ګوره له پاسه بره دیره خو ما تاسو ته وښوده ټیک شوه بیا دا پوړنۍ دي دا به تاسو ښه دا ښه دا د مرچو دغه دی دا مرچ دی ښه جي ګوره زبردست دا اولنۍ کمره ده ټیک شوه جي پهلا کمره ټیک شوه او دا ورسره دې سره هم زما په خیال دلته خپله سوسلخانه او ورسره باتروم هم شته دی دې پسې دا دویمه کمره ټیک شوه جي د هرې کمرې سره خپل ټچ چې دی نو باتروم شته دی واشروم ټیک شوه دا وینه هرې کمرې سره خپل ټچ دا بیا درېیمه کمره هم زه تاسو ته ښیم دا بیا نور هم غټه ده د دې سایز د دې دوه په نسبت بیا نور هم غټ دی ټیک شوه دې سره هم خپل واشروم ټچ باتروم یې ټیک شوه جي او دا څلورمه کمره ټیک ده دا څلورمه کمره دا بیا نور هم غټه ده ښه دا بیا ښه غټه ده دې سره هم خپل ټچ باتروم چې دی هغه دې سره هم دی ټیک شوه جي اټیچ باتروم ټیک شوه جي ټیک شوه جي جنرل واشروم هم تاسو کتلی شئ غټ جنرل واشروم دی دا ټیک شوه د پوړنو د لاندې بهترین لوکیشن کته هغه کچن تمام کور تاسو وکته ټیک شوه جي اوس سهولیات هم ما تاسو ته وښوده مین بازار چې کوم دی زموږ د پورن د هغې نه زیات 2 کیلومیټر بالکل ګولي ټایپ روډ دی بلیک ټاپینګ تمام تارکول دی چړی نشته هوار سړک دی ورسره سردریاب هوټل بالکل نږدې ټیک شوه جي 15-20 قدمونو کې ورسره مطلب دا دی چې سکول دی سردریاب هوټل ورسره نږدې پرایمري های سکول بالکل نږدې زموږ د دې ځای نه تاڼه بالکل نږدې مین بازار تحصیل هر څه بالکل نږدې مخامخ ګوره ټول آبادي کې څپېر آبادي پر امن علاقه دا ډېر سم خلک دی راځو قیمت لا چې قیمت څو دی ټیک ده امیر صاحب سره به خبرې اترې کوو او د قیمت تپوس به کوو د دې نه علاوه چې کوم خلکو زما سره رابطه کړې وه ما ته ویلي چې یاره مونږ ستاسو علاقه کې زه یالو ستاسو علاقه ډېره ښه علاقه ده ټوله ګرین دي دا شک نشته دی دا خو ډېره په ګرمو کې بیا زموږ د علاقو ډېر غټ مانګي دا ډېرې یخې علاقې دي دلته ټیک شوه ټول شینوالی دی او نو اوس به د امیر صاحب نه تپوس وکړو امیر صاحب تاسو له به چې دا کوم دیره ده یا کور دی د دې ټوله رقبه څو ده څومره ځای دی دا 1 کنال کې دا کور جوړ دی ټیک شوه لاره خپله ده ټیک شوه لار د دې 100 فوټه ده 6 فوټه او د دې د اوبو سیسټم دی کوی به کې خپل ښه جي ښه جي او خپل اوبه راغلي ټیک شوه صحیح شوه اوس قیمت د دې څه دی 1 کروڑ روپۍ دی ټیک شو 1 کروڑ روپۍ 1 کنال کې دا جوړ دی ټیک شو تیار بلډینګ په 1 کروڑ روپۍ ټیک شوه او لاره څو ده 6 فوټ خپله لار ده اوبه خپلې دي بالکل مین سړک باندې واقع دی کوم سړک چې پېښور مردان ته تللی دی ټیک شوه کور تاسو وکته دشمن دي د دې د دوه کسانو جوړښت دی نو د امیر صاحب نمبر به تاسو ته په سکرین باندې هم ښکارېږي ټیک شوه که په فیسبوک پیج باندې دا ویډیو ګورئ نو هغه به تاسو ته بر هم ما ورکړی او تاسو امیر صاحب سره کنټیکټ کولی شئ ټیک شوه زه به تاسو اوس صرف خېجو ما د دیرې د کور نه دیرې ته چې تاسو دا پوړنۍ وګورئ او د کور چې کومه لار د هغه درته هم ښیم تاسو ته مونږ ښودلې وه دا ګوره یاد ساته د دې ځای نه دا ختلي دي دا پوړنۍ بر دیرې ته دا وګورئ دا دیره ده ټیک شوه جي دا دیرې لار ده خو وی پی بر دیره تاسو کتلی د دې کور فرنټ دی تاسو کتلی شئ ګوره بهترین د دې نه کته اواز به تاسو نه محسوسوئ خو دلته موږ اواز اورو د دې نه ښکلې د اوبو ندۍ بهیږي صفا سوتره اوبه بهیږي لاندې ټیک شو اواز دلته راځي او ډېر ښکلی د سیر سپاټۍ دپاره که ته وګورې نو سړي پکې روح خوشحالی او یا څاپېره ټوله ګرین وي دلته د تاسو کتلی شئ ګاونډیان هم ډېر سم خلک دی او دا د کور بالکل فرنټ شورګره چا سره پیسې ځان له پسې نور ځای والي نو بیا ځانه کرونده کوي نو زیاته بخونه او مزه وي د بار کسانو کم کسانو چې ما سره رابطه کړو چې ستاسو ځای کې مونږ ځای الو مونږ له ځای وګوره نو اوس د سره پیسو والا خلک او د دې قیمت هم زما په خیال دومره ډېر نه دی ما خو قیمت په لا ښه زیاتي خو دومره ډېر نه دی په یو کنال کې جوړ دومره بهترین کور ټیک شوه چې لاره یې خپله ده اوبه یې خپلې دي دیره ورسره دا ښه بهترین لوکیشن باندې جوړ دی بالکل په مین روډ باندې واقع سکول هسپتال زموږ مین
خار د پورونه هغې سره بالکل ټچ ټیک شوه او هغه قیمت هم ډېر ښه قیمت دی. نو تا ته کور لار ده ټیک شوه جي دا 6 فوټ لار ده د کور هغه بله ځای نه راغلی ده. دا 6 فوټ لار ده ټیک شوه جي دا د دې کور خپله لار ده ټیک ده. ځان له پکې دلته 1,70,000 روپۍ چې پې ولګوه جو ښکلې پاڼې به پکې جوړې شي ښه VIP ټیک شوه. او دا 1 کنال کې جوړ بهترین کور دا اوس هم رابطه وکړئ ټیک صحیح 1 کنال کې کور مکمل تیار دی ښه بالکل رابند.